بس علی خاورې سره او د علی ځنګلاتو سره چې کوم ظلم شوی دی دغه ستاسو د مخې دی د روډ په دواړه سایډو باندې چې تاسو ته کوم دا سلیپر ښکاري سلیپر نه دي چې څه بل څیزونه دي او کومه تباهي چې د خاورې سره وشوه ځنګلاتو سره وشوه بیا په خاص کر تحریک انصاف حکومت دغه چغې وباسي صوبایي حکومت او بیا خاص کر د عمران خان دغه مقصد و چې ځنګلات به بچ کولی کېږي خو د علی په خاوره باندې چې د خلقو یا منتخب ممبرانو یا د کومو ډپارټمنټ سره تعلق ساتونکو کومو چې ذمهواري جوړېږي ځنګلات بچ کړي نو کومه تباهي چې کړې ده نو دا ستاسو د مخې د دومره ښایسته علاقه او بیا پکې د دغسې د خوړ په غاړه دغه لرګي چې موږ نن علی ته راتلو د ملګرو سره نو خوړ په غاړه دغه سپینې یخې اوبه دې نه خوند اخیسته خو چې وکتو د ځنګلات نو زړه مو خفه شو چې څومره ښایسته الله پاک د علی له ورکړی دی خو واکدار پې صحیح نه دی پېښ شی چې نن د علی د ځنګلاتو دغه حالات دي چې دومره ځنګله تباه شوی دی او چا هم د دې تپوس نه دی کړی که دا ځنګل کټ کېږي حکومت یې تپوس نه کوي نو قام له هم پکار ده چې دا زموږ د علی ښایست او که علی پېژندی کېږي نو په دغه ښایست باندې پېژندی کېږي په پسماندګۍ پېژندی کېږي سړکونه خو ورته نشته دی خو په دغه شنو پټو او په دغه یخو چینو او په دغه کنډرات سړک باندې علی پېژندی کېږي نو هر چا چې هم دغه ظلم کړی دی د علی خاورې سره انتهایي زیاتی کړی دی خو پکار ده چې د علی ولس راپاسي او د دغه ځنګلاتو پوښتنه وکړي چې آیا زموږ د خاورې سره دا ظلم وشو دا زیاتی وشو دا ښایست دا تک شنه شنه غرونه چې پې آباد وو دغه ونې ښایسته د نختر د پیوچ او دغسې د رنځړه نو هغه نن د علی سړک خو هم ستاسو د مخې دی دغه ګوره دا خو په دواړه سایډونو باندې چې کوم لرګی پروت دی نو سړي زړه خفه کېږي زه خو د شنګلۍ سړی یم او راځم د علی په دغه ځنګلاتو خفه کېږم نو علی ول چې خپل د علی څومره خلق دی هغه پې څومره خفه کېږي نو زما د ټولو علی ملګرو ته خواست دی چې زموږ دغه ویډیو تاسو هم شیر کړئ موږ به هم شیر کوو چې ایوان بالا ته یې ورسوو او صوبایي حکومت ته یې ورسوو چې د علی کې د ځنګلاتو دغه حل شوی دی که هغه د قانوني طور دی که ناقانوني طور دی خو کم از کم لږ غوندې کې رحم د علی په دغه ځنګلاتو باندې پکار و چې که دا غیر قانوني او که قانوني خو داسې کار نه و پکار دا کوم کار چې د علی ځنګلاتو سره شوی دی او یقیني زړه یې زموږ خفه کړی دی چې دومره ښایسته خاوره دومره سیلګریزه سیمه د اوبو نه او د هر څه نه آباده خو بیا هم د هغې دغه حالات نو الله د علی باندې رحم وکړي